کراهیت زرسوب مالکیان اصحاب ظواهر دا می درتو بیا مالکیان شوافی وی چې سپی په لوخي کې خلو وهي دا به وزل وینزل غواړي یو ځل به پکې خاوره هم ومږي حنابلو ویل چې کله سپی په لوخي کې خلو وهي اته ځله وینځل غواړي په اتو کې به یو ځل خاوره همي په ابتدا انتها یا منځ د شوافی او مالکیانو مستدل دی ابو هريره رضی الله عنه روایت لا يطهر الاناء واذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل 7 مرات چې سپي په لوښي کې خوله وواله تر هغې نه پاکېږي تر څو چې اووه ځله وینځلی شوی دی لکه عام نجاستونه چې یو کپړه لوښه یو څه پلید شي هغه داسې او حنابلو استدلال کړی په روایت د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه چې هغه اته ځله یادوي یو ځل خاو خالفهم کې امام طحاوی رحمت الله علیه د دې مستاق احناف ګرځولي او جمهور فقها او محدثین چې هغوی نه وزله وینځل واجب وي او نه د خاورې استعمال واجب وي نه اته ځله وینځل واجب وي نه پکې د خاورې استعمال واجب بلکې درې ځله وینځل سنت وای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی د شپې وده شي د ورځې وده شي جامې ویستې وي تقاضې نه پس استنجا بالحجر بالمدر کړي بدن خوله شوی لموضع النجاست نه نجاست د خولې په ذریعه د بدن بلې حصې ته نقل شوی او انسان خوب کې په ځان نه پوهېږي او په هغه ځای باندې لاس ایښی تاسو په علم کې ده که لاس په موضع النجاست ولګېده وینځل فرض دی او که وینځلو نه غیر د لاس اوبو کې ووهه اوبه مرداره شي هسې تاسو ته یو درې مسلې معلومې بلکې څلور او که دا باب ترمذي کې تیر یا هلته تیر یوه مسله دا ده چې تر څو پورې نجاست او ګن په خپل مهر او محل او مقر او مستقر کې وی ظاهر شوی نه وي مونځ ورسره کوه مانځه باندې اثر نه پرېږدي دا موږ دومره اوبه څښو چای څښو مشروبات څښو تاسو رښتیا ووایه دا ټولو نه وړه تقاضا جوړېږي که نه دا وړه تقاضا مثانه کې جمع کېږي که نه دا مثانه زمونږ بدن کې شته دی نه که نه شته هغه د تشو متیازو نه ډکه ده موږ مونځ ورسره کوو خو دا ده چې دا متیاز په خپل مقر کې دي مستقر کې دي محل کې دي ظاهره شوي نه دي موږ چې دا معقولات وخورو خوراکونه غټه تقاضا جوړه شي هغه معده کې دننه پرته ده سره د تقاضې نه چې معده ترېنه ډکه ده موږ لمونځ کوو که نه کوو دا ځکه چې دا ګن په خپل مقر کې ده محل کې ده مستقر کې ده ظاهر شوی نه ده مونځ باندې اثر نه پرېوځي دا بدن ګوره دې څرمنې لاندې وینه ده غوښه وینه ده که دا یو ځای خدای مکه مات شي یا څرمنه وشلېږي وینه راوځي که نه راوځي د دې څرمنې لاندې را ټول بدن کې او د بدن کې 1 لاکو نه زیات رګونه دي ټولو رګونو کې وینه ده وینه نجسه ده که نه ده موږ سره د دې نه لمونځ کوو که نه کوو
ځکه وینه لا په خپل محل کې د ظاهره شوې نه ده، مقر او مستقر کې د ظاهره شوې. دا مسئلې یادې کړئ، دا ګرانې. دویمه دا ده یو سړی د غټې تقاضې ته لاړ، خېټه یې نارمل ده، نه قبض ده نه بس ده، د ستونی هم نه دي او خېټه یې سخت هم نه ده، نارمل. د تقاضې نه بعد اوبه نه وې، کاڼي لوټي ټوشو سره یې ځان صفا او دغه ګن تجاوز له مخرج نه نه ده کړی. ته چارندام وکړه، استنجا دې ونه کړه، چارندام وکړه، مونځ وکړه، مونځ کي مونځ او چې د شپې وده یې که نه او تا استنجا په حجر و مدر په کاغذ باندې کړې ده او ستا لاس په د مخرج بعینه ونه لګي، لاس دې پلیتېږي نه، ځکه چې نجاست په خپل محل کې پروت ده. محل کې دریمه قاعده واوره، که چېرته استنجا په حجر و مدر باندې وکړه، تقلیل د نجاست بیا په محل د نجاست پورې ذرات د نجاست شته. کمیس و پرتوک دی ویسته ګرمي د پروت هغه خوله شو، له مقعد نه هغه ذرات د نجاست د خولو په ذریعه باندې پتون ته راغله، کناټو ته راغله او تا د شپې دلته په دې باندې لاس کېښود، نو احتمال د نجاست پیدا شو. که تا ته وایي چې سبا ته راپاڅېږې، تر هغې به بالټي کې لاس غوپکی نه چې 3 وارې ونوي. که په لاس د نجاست ښکاره او حقیقتا وینځل فرض دي، اوبو ته وروړلو سره اوبه پلیتې شوې، خو که احتمال و او حقیقتا نه ښکارېده، وینځل سنت دي. بغیر د وینځلو لاس وروړل دا مکروه دي په کراهیت تنزیهي. او د نغو پکولو 2 حکمتونه، یو دا چې د اوبه په خپل حالت اصلي پاکي پاتې شي، دویمه دا څنګه چې توهم د نجاست ده د اوبه نجسې نشي. نو دغه رنګې دلته تا ته دا وایي چې سړی نجاست چې چېرته حقیقتا هم لګېدلی 3 وار وینځلو سره پاکېږي، که بدن که کپړی، نو د سپي د خولې دا توکاڼی د هغه د میتیازو نه هم ډېر سخت ده، غلیظ ده. د سپي غټ وړه تقاضه چې په شي پرته او 3 واره دې ووینځو نچوړ دی که پاکه شو، نو بیا دا ولوغ ولې نه پاکېږي، دا توکاڼی ولې نه پاکېږي. موږ ته بیا شوافی یو اعتراض را باندې کوي، وایي تاسو نه دی اورېدلی دي چې د هغه کې راځي قواعدو کې الزائد اولا من الناقص، الزائد عمل بالزائد اولاد العمل بالناقص. نو وزل وینځل زائد دي او 3 ناقص دي، موږ احناف خو 3 وارې وایو، او عمل په زائد باندې اولا اله عمل نه په ناقص. نو موږ وایو چې تا دا بله قاعده نه ده اورېدلی چې عقل په اکثر کې متیقن ده، عقل په اکثر کې په 2 کې 3 یقیني دي که نه دي، او عمل په متیقن باندې اولا. په 3 کې 3 متیقن دي او عمل په متیقن باندې. او که تاسو د قاعدې ته ورځئ چې الزائد اولا من الناقص، بیا خو د عبدالله بن مغفل کې لکه حنابله چې وایي چې 8 وارې وینځل دي، بیا خو د 2 په نسبت 8 زائد، په هغې بیا ولې عمل نه کوي؟ باس بیا ورسره جواب نه یې وایي. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الاوزاعي وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثني الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء. وردالين اتفاقی ده که لیلن خوبی که نهارن، نهارن که حیلولی که قیلولی که حیلولی،
چې راپاڅېدې لاس به لوښي کې خو پکوې نه تر څو چې وینځلې دوه درې وارې حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا فانه لا يدري احدكم اين باتت يده. د دا لاس د شپې په کوم ځای شپه تېره کړې ده پته خو سړي ته نه وي. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال ابو داود وفهد قال حدثنا ابو صالح قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا زائدة بن قدامة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن ابي صالح وابي نزيل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير انه قال فليغسل يده مرتين او ثلاثا. وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا اصبح بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من النوم افرغ على يديه ثلاثا. کله به خوب نه مبارک راوي شو تعلیم للامت درې وارې به لاسونه ووینځل بیا به بالټین اوبه راواخیستل. قالوا فلما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة من البول لأنهم عربان عرب كانوا يتغوتون غټه تقاضا به کوله وړه تقاضا ولا يستنجون بالماء او بیا به اوبو سره استنجا نه کوله فامرهم بذلك محبوب ورته ویل چې تاسو راپاتې نو بیا تاسو داسې وکړئ چې لاسونه وینځئ اذا قاموا من نومهم لانهم لا يدرون اين باتت ايديهم من ابدانهم. ځکه د شپې چې سړی ودی هغه ملوڅ او بدن خولۍ ګرمي د حجاز دی نه پوهېږي چې زمونږ لاسونه د شپې د بدن په کومه حصه باندې پراته ول. وقد يجوز ان يكون كانت في موضع قد مسحوا. وقد يجوز احتمال لري ان يكون چې لاسونه كانت پراته وي په موضع په هغه ځای باندې قد مسحوه چې دی پاک کړی د بول غیر یعنی دی وړې تقاضې په ځای باندې لاسي خي یا د غټې تقاضې بدن خوله شوی فتنجس بذلك ايديهم په دې باندې لاسونه نجس شوي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا وكان ذلك طهارتها من الغائط بالبول ان كان اصابها يعني كبول براز بلا سبيل ودای طهارت شو فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط. هر کله چې لاس باندې وړه تقاضا لګېدلې غټه تقاضا لګېدلې هغه پاکیږي په درې ځله وینځلو باندې وهما اغلظ النجاسات او دا په نجاستونو کې غلیظترین نجاستونه دي کان احرا نو ډېره لایق او مناسبه ده ان یطهر بما هو دون ذلك چې پاک دي شي هغه څه چې اغلظ النجاسات نه کم دي چې هغه جوټه ده د خولې توکاڼه ده دا توکاڼه د سپي د خولې دا بولو براز ته نو څنګه بولو براز چې په لاس ولګي په درې ځله وینځلو پاکېږي او توکاڼه دې په درې ځله وینځلو د سپي نه پاکېږي. بس اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله